بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن زه تاسو ته یو ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته بهترینه وظیفه یم. که ستاسو معمولاتو کې دا شامل نه وي دا پکې شامل کړئ، ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام د خولې مبارکې وظیفه ده. د دې وظیفې حیثیت داسې علما کرام لیکي د چا کو د کاروبار مسله وي او دا وظیفه کې انشاءالله العزیز الله پاک بولا بے انتها کاروبار او بے انتها مال او دولت ورکی. فرمای پیغمبر علیه صلات وسلام، فرمای علما کرام چې دا آیات مبارکه دا وظیفه چې کومه ده نو دا د 99 بیماریانو علاج دی، یو کم سل بیماریانو علاج ده. یو سړی دا سره چې د هغه ته رزق تنګسیا ده نو د رزق دپاره ډیر زیات بهترین او ډیر زیات اعلی دی. داسې حاجتونه چې هغه نه پوره کیږي د حاجتونو د پوره کېدو لپاره ډیر زیات پاورفل علاج دی. یو سړی دشمن په قید کې او د ځان رازادول غواړي، د هغې لپاره پیغمبر علیه صلات وسلام یو صحابي ته راښودلې وه. یاد ساتئ چې یو صحابي و، د هغه زوی دشمنانو دا ونیو. څومره چې دشمنان دي هغوی دا ونیو او دا ډیر زیات پریشانه شو، کور کې خلک هم پریشانه دي او لاړل پیغمبر علیه صلات وسلام ته او فرمایل د الله رسوله زما زوی دا د پلان کې په قید کې دی. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فرمایل چې ته دا کلمات روزانه وایه، ډیر زیات دا کلمات وایه. دا صحابي راغلی کور کې ټولو زنانو ته وی چې پیغمبر علیه صلات وسلام راته فرمایل چې دا کلمات دا روزانه وایه. نو دلته کې دوی کلمات ویل شروع کړل. اول ته کې چې کوم د دوی زوی په قید کې و نو هغه وایي چې کله درېیمه ورځ شوله نو چې کله سهار شو نو زما دا زنځیرونه څوک راغلی او دا یې زما نه کولاو کړل او دغه رنګې دروازه چې کومه وه دا هم کولاو وه. چې کله بهر راووتم یې اوهو او ورسره دنیا ګډې چیلۍ وې. دا ټولې مې را روانه کړې مدینې منورې ته دا زه رالمه. مدینه منوره کې ډیره زیاته د خوشحالۍ فضا وه، ټول خلک خوشحاله وو چې پلانکې د پلانکې د قید نه رازاد شو. وایي زما پلار وایي تا چې کومې ګډې چیلۍ راوړې دي دا خو د بل چا ریسا نه دي. وایي سم د پیغمبر علیه صلات وسلام نه تپوس کومه. لاړې پیغمبر علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو د الله رسوله پلانکې راغلی دی او ځان سره د دشمنانو مال او چیلۍ او څه بل څه دا راوړي دي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام باندې آیت نازل شو ومن یتق الله یجعل له مخرجا. کوم سړی چې تقوا اختیاروي الله پاک د هغه لپاره لاره کولاوي. یاد ساته چې تقوا د ډیر زیات ناشنا څیز دی. یو څیز په لس منټه کې کېږي، یو څیز په یو ورځ کې کېږي چې تقوا ورسره وي. دقه چله دقه وظیفه بل سړی هم کوي چې تقوا پکې نه په یو کال کې نشي کولی. نو تقوا دا ډیر زیات بهترین چیز دی. ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرمایي چې کوم سړی تقوا اختیار کړي الله پاک وایي موږ ته رزق دا ډیر زیات ورکو، بې انتها ورته ورکو. نو پیغمبر علیه صلات وسلام دغه صحابي ته ذکر ښودلی و. راځئ دغه ذکر طرف ته چې دا کم ذکر دی. پیغمبر علیه السلام وایي چې د عرش د خزانو نه ما ته دا راکړل شوي دي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. فرمایي چې چا وړه مسله نو دا دی روزانه یو کم سل پیرې وایي انشاءالله العزیز مسله به حل شي. چا کو غټه مسله نو د هغې لپاره روزانه 1500 پیرې، روزانه 1500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله دا دی وظیفه کې انشاءالله العزیز. انشاءالله العزیز الله پاک به ټول مسائل دا ختم کی. حدیث کې دی چې کوم سړی په کثرت سره لا حول ولا قوة الا بالله وایي الله پاک بو ته ډیر زیاتې فائدې ورکړي. نو مجدد الفسانی رحمه الله
د هغې تشریح کوي چې کثرت سره ویل 1500 پیرې دا روزانه ویل پکار دي. خدای د الله پاک نه کاروبار غواړي، خدای د الله پاک نه بیمارو لپاره شفا غواړي، خدای رزق غواړي، خدای د الله پاک نه حاجت غواړي، چې سم غواړي ان شاء الله العزیز الله پاک به ورکوي ولا. نو کوشش وکړو چې روزانه 1500 پیرې یا 313 پیرې یا یو کم سل پیرې لا حول ولا قوة الا بالله دا وایو. ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ استادو خبرې مني، زمونږ استادو سوالونه به قبلې. الله پاک هم خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.